بادشاه مینتونه کول خیر هلک ورسره ملاقات وکړه خو ګیره پرېښې وه کال پکې تېر شوی بادشاه سړی ونه پیژند په سر باندې څادر راچولی او د ځان نه لوی قطب اقطاب د ځانه چې کوم دی عوض جوړ کړی دی ناست دی نو بس هغه تصنع کوي بادشاه به وخت په وخت باندې ته راته هلک به ورته بادشاه ګورې ما به نه تنګې لور ورته یو ځل وی بابا کم خوا دی یې لورې وی یو هلک دی د ګل په شان خشته او ښکلې ګیره سوچه او دغه ذاکر دی هغه لزم راځم بابا موږ هم چته بوځه که نه وته بچې دا چې کوم مابې کور کې کار کوي نو دا ځان سره کا دا به دې بوځي بس هغې وی که خیري کار خوش هغه بوډۍ ځان سره کړه دا بوډیګانې نه یا جرابې په شان خولې چیني وي دا کړکپې خولې یې واله دا غمونه اکثر د دې د لاسه جوړېږي په خدای یقین وکړه دا ډېرې خطرناکې ګورې یو ځای کې ناست ومه داسې کورسۍ دي زه پې ناست یم او پرده لګېدلې دی ډاکټر له چې لاړ شي نو پرده لګېدلي اخوا زنانه ناستې دي دې خوا زه ناست یم کسان را سره ناست یو ملګري را سره ناست دی هغه له زورم کې شیخ صاحب څنګه خوا دی خوا ما ورته لکه بچه کښېنه د مان طبیعت ټیک نه دی اوس اخوا خبرې کېدې نو خبرو ته مې پام شو یو بوډۍ لګیا دی یو جینۍ سره خبرې کوي دا بوډۍ آواز هم پېژندی شي او د جینۍ آواز هم پېژندی شي څنګه ښې ورته وي تعلیم دی څومره دومره مې تعلیم دی نور اخوا دېخوا واده شوی که نه نه او یوسه پورې واده شوی نه یم او وایي نه څه رشته راله راغلې ده او بوډۍ ورته په قلاره باندې کښېنه رشتې چا پسې نه راځي او نه مور او پلار لوڼ له رشتې کتې شي ځان له پخپله چا تعلق وخت که ما ماشاءالله لار خو دې ورته وښوله بوډیګان له چل ډېر زیات ښه ور دي پخپله به ځان لږ ورې خوښې او ورته وایي بېبې دا خو دې راته پوره چل وښه خو څنګه چل به وکړم چې کله بار شو بیا دې پوهوم ورته وایي چې څه چل به یې کړي دا کړکپې خولې والا نه جورابې په شان دا خوله دا ډېرې زیاتې خطرناکې نو بوډۍ ځان سره کو یا بیا ځان سره بوځ هلک ناست دی په خیمه کې مونځ یې وکړه دوی بار ناست دی چې کله هغه سلام وګرځو الله 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 بیا ورته وایي پلانکیا نوم یې ورته واخیسته د بادشاه لور شهزادګۍ راغلې ده څوک نشته او تیاره موقع ده هغه غږ نه کوي بیا غوږونو له ګوته یې وړی او په مانځه باندې ودرېد مونځ کوي چې سلام یې وګرځو بیا جاړي په جړا کې چغې وایي الله الله د بوډۍ ورته بیا وایي د بادشاه لور راغلی څوک شته نه موقع ده ګورې ځان یم خشته کړی ډولې کړی دی زه هغه ښځه یم چې ستا او د دې په مابین کې به مې خبرې وړې راوړې هغه بیا نیت وتړه بیا مونځ وکړه بیا لګیا دی ذکر کوي د بادشاه لور ورته وایي زه ډېر ښه پېژنم دا ته چې الله الله کوې نو دا د ثواب دپاره نه ستا ثواب وشي او دا نفلونه دا ګوره او دا چل درته ما ښولی دا جال خو دې زما د نیو دپاره خور کړی دی نو جال ته پخپله راغلی مو انصافداره ماله موقع نه راکې هلک وله په جړا کې اواز ورکړه چې د بادشاه لور چل راته تا خولی او جال مې ستا دپاره خور کړی خو په هغې جال کې زه پخپله باندې ګیر شویم پخپله پکې ښکار شم ما خو تا به ښکار کمه تا به پکې ګیره کمه خو ما د الله نوم واغېست ستا د ګیرولو دپاره د الله په نوم کې دومره خوند و زما زړه کې هم د الله نوم دی زما زړه کې هم د الله مینه ده ته خو یو شهزادګۍ چې ستا په شان زر نور یې هم راشي نو ملاقات دپاره وخت نشته